د بلوچستان د علاقې هزار گنجی نه تقریبا 8 میاشتې مخکې بې درکه شوی دا هغه مراد الک دی کوم چې د خیبر ضلع تحصیل باړې تاڼې پولیسو خپل ورور رمضان ته حواله کړلو د حواله کولو په موقع د باړې سیچو وینا وه چې څو ورځې مخکې دا دوی په گشت کې نیولې وو ولې د تفتیش او معلوماتو د لاسه کولو نه پس چې د پته ولګېدله چې دا ذهني مریض دی نو دوی د دې حوالې سره د باړې پریس کلب صحافیانو ته معلومات ورکړلو ژبه یې بدله وه مې شي دغه نه چې موږ پوښتنې وکړلې هغه هم وکړل نو مو له پته ولګېده چې دا ذهني مریض دی دا ماشوم نو بیا مو د هغه سره د ورسونو سره لکه دا خو موږ له هغه نشته دی چې یا دا چې تا جیل له ولګو یا بل ځای له نو مو په خپل هغه کې ځان سره وساتلو چې د ورسونو لاسې نه شي دا بل چې ته دغه شونتې دا اوته میاشتې مخکې د کور نه راوتی دی او زوی په زوی باندې دا هغه شوی خو مو د باړې پریس کلب سره رابطه وکړله هغو په سوشل میډیا باندې هغو وچلول او د بلوچستان پریس سره دغو رابطه وکړله او د موږ د تونې نمبر او د تصویر نو د ورور یې رمضان چې کوم نومیږي دغه د مو سره رابطه وکړله په خپل نمبر باندې نو هغه د باړې پریس کلب والا مو نمبر کړی و میں نے اس کے ساتھ دو دن گزارے گپ شپ لگا په دې موقع د ورور رمضان د خوشحالۍ څرګندونه وکړله ہزار گنجی لالاباد کے شہر سے نکل کے کچھ معلومات نہیں ملا اس کے بارے میں پھر میں خیبر پولیس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے معلومات دی اور الحمدللہ میرے بھائی ابھی میرے ساتھ ہیں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے بھائی مل چکا په دغه لړ کې منډه وهونکي سینیر صحافي اسلام ګل آفریدی وویل دا ماشوم هم په هغو کې شامل و چې هغه د خپل کور نه بېدرکه شو دا پولیس له میلو شو د پولیس اهم رول دی په ډېرو برخو کې دی خو یو رول دا هم دی چې هغه بېدغه شو د ماشومان چې دي هغه څنګه ډیل کوي دا یو ټیسټ کیس و د مو په خیال باندې چې د خیبر د باړې پولیس چې دی هغه په ډېر ښه طریقې سره دا ټریټ کړو څنګه چې دي موږ په ایتکس کې ویلي دي چې د ماشوم سره به پولیس تاڼه کې د پولیس د لورې به څه قسمه ټریټمنټ کېږي هغه ټول ریکوایرمنټ هغه څیزونه یې پوره کړل د ورور حواله کولو نه پس د باړې پولیس له اړخه د دوی سره د سفر په مد کې مالي مرسته هم وکړې شوه محمد الله خان آفریدی سنو پختونخوا خیبر